بسم الله الرحمن الرحیم. زما خاص کر دا اوسکی نوجوان کم دغه چې دی نوجوانان چې کوم دي نو هغو ته زه نن یو څو خبرې کوم. دا مخامخ نن اتوار ورځ ده. مخامخ زادي زمونږ ټکوال لا ټول چې کوم ماشومان دلته راځي دا دي پرې پټي کې لګیا دي او ګیم کوي، کرکټ ګیم کوي. نو که تاسو ګورئ دا پټۍ اړولې ده خو هغه غریبان پکې هغه د اوس بیا هم لګیا دي. په دې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه خو دا ملګري مې دی دلته ناست نو بیا یې ماته وایي چې بیا پرې جوړه کړه. نو زما خاص کر اوسکوال چې کوم نوجوان دغه دی زمونږ نوجوانان دي د 10 پورې د سیکنډ ایره پورې. نو به تاسو شی وګی را پاسئ د پی ټی آی د حکومت یو تقریبا یو کال پاتې دی. که تاسو ګورئ ناڅاپه کې ګراونډ شته، په ورسټ کې ګراونډ شته، په اوچ کې ګراونډونه 3 دي که څو ګراونډونه شته، په چیک دره کې شته، په ګل آباد کې شته. بیا که تاسو ګورئ زمونږ تقریبا 12-13 هزار ته آبادي رسېدلې ده. نو به د دې شی دی چې دا مشران یې زمونږ چې کوم مشران دي د کلي ده نو د دوی له زمونږ څه امید نشته چې دوی به دا ګراونډ وکړي. ځکه داسې ځګې تاسو ته مونږ ته په نظر نه راځي په دې کلي کې یا په مینس کلي کې یا زمونږ سره په بر کلي کې یا زمونږ سره بل داسې قومي ځګې داسې په نظر نه شي راتلی چې لکه هغې کې ګراونډ جوړ شي، د فوټبال ګراونډ جوړ شي یا د کرکټ ګراونډ جوړ شي. نو زما خاص کر دا چې کوم ینګ نوجوانان دي 10 پورې دو دې راپاسي او د پی ډي آی خپله مطالبه وکړي. زمونږ یوت چیرمین چې کوم دی مراد یوت چیرمین چې کوم دی د پی ټی آی دی او هغه ته د خپله مطالبه کړي موږ د وړوکی ګراونډ جوړ کړي، د بونس بال لپاره د ګراونډ جوړ کړي. خو یو ګراونډ خو راوړي دغلته د دنیا د بار خلکو ځمکې ایستې دي را دي شي او دغه د موږ اوسکوال اوسه ټوله ودرېږو پکې نه پایې باندې د هغې د دې ځمکه والي پس قیامت باندې د دنیا خلک د روډونو لپاره حکومت ځمکې دي، د موټروې لپاره دي، د خلکو د ګراونډونو لپاره په زور نیسي. دغه د په چک دره کې هغه د خانانو د خلکو د په زور د پارک لپاره او د ګراونډ لپاره ځمکه ونه نیوله را دي شي او یو ځمکه دي دغه کې یاره به یې مونږ دا ریټ ورکوو او دغه کوو د حکومت خو یو وړوکی غوندې ګراونډ راوړي زمونږ د نوجوان نسل له او دغه له بله ورځ دا پټۍ بله ورځ دا غنم اوړي، غنم به خلک کري او دا غریبانو بیا دي په هغه کوس خوړه کې. نو خوړه خو د لوبو ځای نه دی، خوړه خو نه لوبه دی د ټول عمر پکې دغه بس پکې دا ټول کډر اوبه ورلیدلې ټول دغه بیرونه ته خېږي. نو زما خاص کر اوسکی چې کوم نوجوان نسل دی هغو دې پاسې او د خپل د یوت چیرمین نه دی دا مطالبه وکړي چې دا شی وکړي. ځکه ایم پی ای د هغو دی، ایم این ای د هغو دی او صوبایي حکومت د هغو د مرکز کې خو نه دی، د صوبایي کار دی اوس. نو په کار دی دا دې وشي. والسلام.